او دا حدیث امام بخاری په خپل کتاب بخاری شریف کی روایت کړی دی او راوی دی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ دا یا راوی دی عمدہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے مشکات شریفم روایت کړی دی خو په هغې کې درې خبرې دي او په عبداللہ ابن عمر ابن عاص په حدیث کې درې خبرې دام دي یو سره زیاتم ده نو ځکه زه دا حدیث ذکر کومه چې څلور واړه ارته یاد شي دا حدیث واورئ د زړه په سترګو باندې واورئ بیا خپل گریبان کی وګورئ که چرته کمزوری دا کمزوری اول مالا بیا تاسو لا د خپل ځان نه ویستل پکار دی چې دا مونږ باسو دا مونږ په خپل ژوند کې دا ختم کړو هغه حدیث دا دی د بخاری عبداللہ ابن عمر فرمائی رضی اللہ عنہ ویچو حضور علیہ السلام مبارک او فرمائل چې په کوم یو انسان کی دغه څلور خصلتونه طریقې یا دغه څلور صفتونه په کوم انسان کی دا موجودی دا انسان مکمل منافق دی نبی علیہ السلام فرمائی او بیا یې څه وی چې په کوم انسان کې چې د دغه څلورو خصلتونو صفتونو نه ټول نی موجود چا کې یو موجودی پچا کې دعا موجودی پچا کې درې موجودی نو بیا هغه انسان د خپل خصلت په مطابق باندې منافق دی که پچا کې په دغه څلورو کې یو موجودی نو 1% منافق دی یعنی یو حصہ د نفاق پکې موجود ده که پچا کې دو صفتونه دای نو دو حصے نفاق پکې موجود دی او که پچا کې څلورو کې درې حصے پکې موجود دی او که پچا کې دا څلور واړه خصلتونه صفتونه ای حضور مبارک فرمایي چې دا پکا حدیث کې لفظ راغلی دا منافق دی مونږ استادو بعضې وخت کې ګوره پام نه ښه او ځان ته ډېر کاملین وایو خو ګوره معاملات د زما استا ګوره ډېر بیکاره دي ډېر پاتې یو په حقوق العباد کې ما او تا ډېر ناکام او بیکاره یو اول صفونو کې ودرېداو اوږدو منځونه او تسبیح او صلات تسبیح او تلاوت په دې کې ما او تا ډېر تکړه یو خو خپلوانو رشتہ دارانو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو مسلمانانو چمګاون کې گاونډیانو په دې معاملاتو کې ما او تا ډېر کمزوري او خدای پاک جل مجدوه خپل حقوق په خپل باندې معاف کړي خود بنده حقوق الہ العالمین نه معاف کړي دا یاد لرئ زکه به حضور مبارک په هغه انسان باندې جنازه نکړه چې په کوم انسان باندې به پردای حق پاتې وو نبی علیہ السلام به فرمایل تر څو پورې دا نی ادا کړای ز محمد رسول الله مبارک په دغه انسان باندې مونږ د جنازه نکړم نبی علیہ السلام څومره لوی فضیلت دی مونږ د جنازه د حضور مبارک خو چې پردای حق به پکچا باندې او په صحابو کې مونږ د جنازې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغه باندې نک اما وتا یا عام غړو اغه څلور خصلتونه دادي وای اوري نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم یو انسان سره چې امانت کې خودلای شي او په دغه امانت کې دا انسان خیانت وکا څنګه چې ور سره ای خود دی هغه سي ورته واپس نکا یا لګ کم یا لګ ډیر کم یا د اغه نه بدل
په داسې طریقه باندې ورته ادا کا هغه سیز نه چې کوم سیز دغه انسان په تور د امانت باندې دغه انسان سره کې خدایو په هغه کې تر نه خیانت کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا انسان منافق دی. د نفاق یو حصہ پکې شتا. دویم نمبر خصلت او صفت اذا حدث کذب. نبی علیہ السلام فرمائی دویم خصلت دا دی د منافق صفت چې کله د انسان خبره کا دوران گفتگو او خبره به دروغي. یو کار بدی شوی دی به یې چې شوی دی، یو کار به شوی دی به وایي چې نه دی شوی، یا لږ شوی دی به وایي چې ډیر شوی، یا ډیر شوی دی به وایي چې لږ شوی. دا ټول دروغ دی. نو چې خبرې کا عادت پیدای چې په خپلو خبرو کې به دروغ وایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا عادت د منافق انسان دی چې په چا کې دا موجودی یو حصہ دا انسان منافق دی. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې کله چا سره جګړه چا سره بحث راشي، مباحثه کله کله راځي، باس مباحثه راشي، جنگ جګړه راشي، پکار نه دی بعض وخت راشي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په جنگ جګړه کې به دا انسان گالم گلوچ یعنی بد ردی کنزلی بکا، غلط خلب استعمالی، مور داسې او خور داسې او فلانکای داسې او اغا الفاظ چې ما او تا اغه ته لغړ پغړ الفاظ وایو اغه به استعمالی. حضور مبارک فرمائی دام خصلت او صفت د منافق انسان دا خصلت او صفت دی. او څلورم نمبر دا زمونږ استاسو چې کومه موضوع ده وَإِذَا وَعَدَ اخلف. نبی علیہ السلام فرمائی څلورم نمبر د منافق انسان صفت دا دی چې کله تا سره وعده وکا، وعده در سره وکا او داسې درته وایي چې زما وعده در سره په دې الفاظو باندې او دا انسان د دغه خپل وعده مخالفت وکا، هغه چې په هر طریقه باندې حضور مبارک علیہ الصلات والسلام فرمائی چې وعده خلاف ورزی کون کا انسان دام هغه انسان دی چې دغه وعده د خلاف ورزی د وجه نه دا انسان الله پنیز باندې منافق دی. نبی علیہ السلام فرمائی. اس صحابی رسول فرمائی عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمائی وچ نبی علیہ السلام او فرمایل چې پچا کی دا څلور واړای چې کله ور سره امانت کی دی په هغه کې خیانت کا، کله چې خبره کا دروغ وایي، کله چې جګړه کا باس مباحثه کا کنزلی کوي بد ردی کوي، او چې کله چا سره وعده کا د وعده خلاف ورزی کا، کدا څلور واړه پکې موجودي. حضور مبارک حدیث الفاظ دادی چې دا انسان خالص او پکا منافق دی. او کچا کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمائی چې کدغه څلورو نه پکې یو وی یو حصہ منافق دی، کپکې دوه حصے منافق دی، او کپکې درې حصے منافق دی. عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمائی نو تاسو اول با دا ز په ما باندې لازم دی، زیم ضعیف او کمزور بندای مند الله خطا کار سیاکار پکار د چې خپل ځان نه شروعات وکړم چې آیا ما سره چا امانت کې خود دی، ما پکې خیانت کړی دی که نه مې کړی. زه چې خبرې کومه دا خو بس اسې د زمونږ خبرې په غوږو باندې ولګي او سبحان الله او جزاک الله عمل ضرورت دی، عمل ضرور. تاسو سبحان الله جزاک الله आवाज خلق له د عمل په شکل کې ورکوي، ریسپانس چې چاله ورکوي کنه نو په زبان باندې خو ډیر آسان دی سبحان الله جزاک الله، خو عملی توګه باندې چاله د خبرو ریسپانس ورکول دا د هر چا کار نه دی. په کار د چې مونږ تاسو دیتا ملاګانې وتړو چې زه خبرې کوم دروغ خو نه وایم، زه چې چا سره وعده وکړم یا مکړې د خلاف ورزي خو نه کوم،
زه چې کله جنگ جګړه کومه یا عام طور باندې زه خو کنځلې منځلې نه کومه تاسو ناس خلق د دغه معاشري خلق دغه څلور وړ صفاتونه زمونږ او تاسو په مسلمانانو او پښتنو کې په 100% باندې بهر په بازارونو کې موجود دي 90% تقریبا دا 15 یا 10% دا سپاکان خلق هم موجودي چې هغه بځان ساتي 90% فیصدي د زما استاد پښتون مسلمان دا څلور وړ عملونه په هر چا کې موجود دي امانت کی خیانت کا چې کله خبره کا دروغ خو ما او تا تسرنا نعوذ بالله من ذلک نن سبا خلکو تسرنا سو ګناه هغه ښکارا کېدل به ختم شوی دی بس نعوذ بالله من ذلک خلک یې بالکل حلال غړي خپل حق یې غړي چې زه دروغ وایم حالانکه نبی علیہ السلام فرمای مؤمن هر یو کار کولش هر یو کار خود دروغ نشي ویلای مؤمن انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا او زه وایم چې کوم مؤمن یو انسانم یو کارم نشي کولای کنه دروغ خو خامخا وایي اخو اسیم کولای شي خبره الټا ده دغه څلور صفاتونه موت په ځان کې وګورئ ته د حضور علیہ السلام د فرمان مطابق منافقي او منافق انسان دا یاد لره کوم دغه نفاق کې پاتې شي دغه خلک ګوره بیا یاد لري دنیا نه ایمان ځان سره ګوره بیا نشي وړای دا ډیره مشکل شي